مولانا یوسف لودیانو شهید نور الله مرقد والات کته یو واقعي لیکلی دا یو کرنل صاحب دی هغه زمانه کې کرنل صاحب نیک سړی و عاشق رسول خو غریب ناپوه و دینی مسایلو سره دغه سره تعلق نه یو لوی کورینۍ نه دی یو جنۍ د رشته آفر ورته راغی هغه جنۍ قادیانۍ ده د هغه ځای نه آفر راغی د رشته تا سره رشته کول غواړو کرنل صاحب ورته وایي ته قادیانی یې زه مسلمان یم رشته به څنګه وشي هغه ورته خیر دی دینونه هم جدا جدا دي خو نکاح به خپلو کې وکړو ته خپل دین پالو کوه زه به خپل دین پالو کوم چونکې غریب ته پته ونه قادیانیانو په حوالې سره هغه ته علم نه و چې د قادیانیانو سره هر قسمه تعلقات ساتل جایز نه دي ځکه محترمو دا تاسو ویلی دي یو عام کافران دي یو زندیقان دي موږ عموما وایو یو سړی دی هغه په زړه کې هم کفر دی په ژبه هم کفر دی دې ته کافر ویلی شي یو سړی دی په زړه کې کفر دی په ژبه باندې د اسلام کلمه دې ته منافق ویلی شي دریم هغه کس دی چې خپل کفر د اسلام په نوم باندې پیش کوي په خپل کفر باندې د اسلام لیبل لګوي خلکو ته پیش کوي دغه ته ویل کېږي زندیق د عام کافر حکم جدا دی د زندیق حکم جدا دی د عامو کافرو سره بعضې تعلقات ساتل جایز دي بعضې ناجایز دي لیکن د زندیق سره څه قسمه تعلقات ساتل جایز نه دي زندیق که دکاندار دی د ده نه سودا نشي کولی د ده د کبنۍ مصنوعات نشي استعمالولی دی که ډاکټر دی د ده نه علاج نشي کولی یو عام کافر نه علاج کولی شي تاسو معاشره کې وګورئ دلته هندوان هم اوسېږي دلته سیکان هم اوسېږي تر اوسه پورې زموږ دا علما به تاسو نه کتلي چې د هندوانو خلاف چېرته جلسه کړي د سیکانو خلاف یې چېرته جلسه کړي بلکې زموږ مطالبه دا ده چې هغوی ته خپل د اقلیت حقوق میلاو شي ځکه وجه څه ده عیسائی خپل عیسایت د اسلام په نوم نه پیش کوي یهودي خپل یهودیت چاته د اسلام په نوم نه پیش کوي هغه سیک خپل سیکمت د اسلام په نوم باندې چاته نه پیش کوي خبره جنجال هم دیزي کې جوړلی قادیانۍ خپل کفر د اسلام په نوم باندې پیش کوي قادیانۍ په خپل 2 نمبر عقایدو باندې د اسلام لیبل لګوي عوامو ته دوکه ورکوي جګړه اصل کې دیزي کې جوړه تاسو ګورئ یو سړی دی شراب خرڅوي لیکن د شرابو په نوم جرم کوي یقینا لیکن دویم سړی دی په شرابو باندې د زمزم لیبل لګولی دی هغه شراب د زمزم په نوم باندې خرڅوي یو سړی د خنزیر غوښه خرڅوي لیکن د خنزیر د غوښې په نوم یې خرڅوي دویم سړی دی هغه د خنزیر غوښه خرڅوي او هغه د پیزې د غوښې په نوم باندې خرڅوي لیبل یې لګولی د بکرې کا تازه ګوشت دستیاب دی همدغه جرم قادیانیان کوي چې هغه شراب د زمزم د لیبل په نوم باندې خرڅوي هغوی د خنزیر غوښه هغه د ګډ او د بیزې د غوښې په نوم باندې خرڅوي یعنی هغوی خپل کفر د اسلام په نوم پیش کوي جګړه هم په دې کې جوړه د دې وجې نه د قادیانیان د هغوی د عامو کافرو حکم نه دی د هغوی حکم د زندیق دی د قادیانیانو سره هېڅ قسمه تعلقات ساتل جایز نه دي کرنل صاحب ته وایي ټیک ده دینونه هم جدا جدا دي رشته به وکړو کرنل صاحب غریب هم خپلو خبرو کې راوستو رشته وشوله نکاح وشو خو هغه ورسره شرط کېښودو ویل ما ته به قادیانیت ته دعوت نه راکوي زه په اسلام مطمئن یم ټیک ده ستاسو شرط منظور دی بل ورځ تګ راتګ شروع شو د مجلس په انسان باندې اثر خامخا کېږي هغه قادیانۍ مربي ناست دی کرنل صاحب د خپل کورنۍ سخرګنۍ کره راغلی دی دیو په خپلو کې بحث و مباحثه شروع ده هغه قادیانۍ مربي دغه کرنل صاحب ته وایي کرنل صاحب مونږ په خپله وعدې باندې قایم یو مونږ تا ته دا نه وایو چې ته قادیانۍ شه مونږ دعوت د قادیانیت نه درکو مونږ تا ته خپل لټریچر هم نه درکو مونږ تا ته خپل بیان هم نه درکو مونږ تا خپلې جلسې اجتماعات هم نه غواړو مونږ په خپله خبره باندې قایم یو البته یو خبره درته کوو ستاسو مولیان وایي ستاسو په دین کې دا خبره ده چې استخاره کول سنت دي استخاره د الله رب ذوالجلال سره مشوره ده ته بیګا ته په دې خبره باندې مشوره وکړه چې قادیانۍ نبی دی که نه د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه وروسته د نبوت سلسله بنده ده که جاري ده ته په دې باندې بیګا ته استخاره وکړه کرنل صاحب غریب ناپوه و دینی بصیرت بصارت یې نه لرو د دې وجې نه غریب ته دا هم پته نه و چې استخاره په څه کې کېږي هغه ورته ټیک ده زه به بیګا ته استخاره وکړم کرنل صاحب بیګا ته استخاره کوي
استخاره چې کله کوي د بیګا تر شپې خوب ګوري قادیانی ملون دجال کذاب افاق زوال مزل ناشته هغه ته خلق لاین لګولې دی دغه پلاس باندې بیعتونه کوي کرنل سیبم ناشته هغه پلاس باندې بیعت وکړو سحر ته چې د پاسې دو د دزله دې طرف ته مایل شوی دی چې یقینا نعوذ بالله قادیانی نبی دی سبا ته دیم لاړو هغه قادیانی مربي تراغه ورته زما زړه مطمئن شوی دی یقینا زما زړه په دې وبس کړی دي چې قادیانی نعوذ بالله یقینا نبی دی ما ته قادیانیت کې داخليږم ما بیعت قادیانی شو علاقه علما خبر شو علما په سراغ کېناست ور سره یو عالم براتلو د ورته ما ته دعوت ځکه مرا کوي چې ما ته قادیانیانو دعوت نه دی راکړی ما دا وی لټریچر نه دی کتلې ما دا وی بیان نه دی اوریدلې ما دا وی اجتماع کې شرکت نه دی کړی چون کې ما استخاره کړې د تاسو علما وایي چې استخاره سنت ده استخاره د الله سره مشوره ده ما په سنت عمل باندې عمل کړی دی ما د الله سره مشوره کړې ده ما ته من جانب الله مشوره و زقدی نه شوی سړی وو کرنل هم سړی هم نه بس قریب ورته خاموش مولا یوسف لودیانوی شهید نور الله مرقدو چرام نگر ته راغلی چا د خوا ته راوستو مولا لودیانوی صاحب سره کېناستو چونکې لکل فن رجال الله د هر فن دپاره خپل خپل خلک پیدا کړي چې هغوی په هغې پوهېږي مولا لودیانوی شهید رحم الله ته هم دا قصه وکړه حضرت جي ما ته چا دعوت نه دی راکړی تاسو مولیان وایي استخاره سنت ده ما سنت استخاره کړې ده الله طرف نه مشوره وه زه قادیانی شوی مولانا یوسف لودیانوی شهید نور الله مرقدو ورته جواب ورکوي د امام اعظم ابو حنیفه رحم الله قول ورته اورئ بیا ورته د عقیدې اهمیت ورښیي چې ګوره عقیده شک شوبه نه قبلوي ورته کرنل صاحب ستا لاول دا ایمانو عقیده دی وه چې رسول الله سلم خاتم النبیین اخرنی نبی دی الله د نبوت سلسله په محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې ختمه کړې ده ورته بالکل دا زما ایمانو ورته وایي څه وخت چې تا ته هغوی ویله چې یاره ته بېګا ته استخاره وکړه ته ورته استخارې ته تیار شوې ورته وایي جي ها وایي په دغه وخت کې ستا په دغه عقیده کې شک راغی د رسول الله سلم د خاتم النبیین کېدو په باره کې تر شکوکو شبهاتو شکار شوې هغه عقیده کې ستا کمزوري راغلله هلته تزلزل راغلله هغه شک او شبهې هغې تزلزل تر اسلام نه خارج کړلې په دې وخت کې تر اسلام د حدودو نه ووتلې اوس بېګا ته چې تا استخاره کول شیطاني خوبونه به دې لیدل بېګا ته چې تا قادیانی شیطان په خوب کې نه لیدو نو څه به دې کړه دی به خبر پوه شو مولا کندهلوی رحم الله علیه غاړه ورته ډېرې وجړل ویل حضرت آج پہلی مرتبہ کسی نے بات سمجھائی نن پہلا ځل چا په خبره پوه کړلم لاس باندې ورته لاس کېښودو واپس مسلمان شو محترم معرض کو عقیده ختم نبوت دا ضروریات دین سره تعلق ساتي او دا زمونږ عقیده ده د عقیدې په حوالې سره به څه قسمه شګوګ شبهاتونه شکار کېږي مخکې جمعې په ورځ ما کتاب کتو امام رازی رحم الله څه وخت کتاب ولیکو د الله په وجود باندې 100 دلایل را جمع کړل په لاره روان دی شیطان ورته راغی بحث یې ورسره شروع کړو امام رازی رحم الله ورته دلیل وایي ورته د الله په وجود در سره دلیل څه دی امام رازی رحم الله ورته دلیل شروع کړو ورته ما خو په دې کتاب ولیکو شیطان ورته واپس جواب ورکړي امام رازی ته ورته ستانه د پلانکي زمیدار کاکا ایمان مضبوط دی هغه ورته څنګه مضبوط دی ما پسل دلایل را جمع کړل د الله په وجود می کتاب ولیکو عقلي دلایل می را جمع کړل او ته ما ته چې د پلانکي زمیدار کاکا ایمان تانه مضبوط دی شیطان ورته مضبوط دی کنه دی ورته څنګه مضبوط دی ورته تا ته مې ویل چې د الله په وجود دلیل سره تا دلیل شروع کو ویل هغه زمیدار کاکا ته ورغلم ما ورته ویل د الله په وجود دلیل سره ویل دغومره کاڼه یې چوت کو ما ته ویل چې دا سر دې وخرم نو مونږ د رسول الله صلی الله علیه وسلم د ختم نبوت عقیده کلک ایمان بساتو او ان شاء الله العزیز د عقیده ختم نبوت په حفاظت کوو ان شاء الله حضور ان شاء الله دا عزم وکړو